مسألہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ریزی پوری تاست مقدمات تفصیلات ذکر شروع دین پس پا دلائل و مرحلہ تراشو پا دیباب کی دلائل دیر گن دی پا منگ بداغین یوسو دلائل و تذکر دلتوکو دلیل نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سپا نمبر 32 ولا تقولو او موئی تاسو لمن نغچاتا یقتلو چی قتل کلیشی فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی امواتن ایہم امواتن چی دیو مردی دیو تمڑ موائی بل احیاؤن بل هم احیاؤن بلکی دیو جوندی دی ولیکن لا تشورون لیکن تاسو نشی محسوس ولی ادراک بالحواس نشی که ولی تاسو بخبل استرگو نشی کتی ولیکن لا تشورون لیکن تاسو نپوئی گئی دویم زیرازی ولا تحسبن الذین او گمان مکوی پاک کسانو باندی ویل خلاص گمان مکوی عقیدہ خصی گمان مکوی او گمان مکوی الذین دا کسانو مبارکی قتلو چی قتل لیشی فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی سگمان مکوی اموات ایوم اموات چی دی عمر دی بل احیاؤم بلکی دیو جوندی دی عین در ربهم یرزقون در رب دا طرف ندیو ترزق ملاوی کی آیتونو کی تاسو گورے ولا تقولو لمن یقتلو سوک چی دا اللہ پلارا کی قتل شی تاسو غیتا مر موائی اغا جوندے دے تاسو کدی کی خیال وکئی توجہ ماتا وکئی دے دوارو آیتونو کی شہید تا دا میت ویلونا منع شوید پا دے دوارو آیتونو کی شہید تا دا میت ویلونا ورطا قرآن و یغوی جوندی دی قرآن و یغوی استاسو گو رئی فیل دا قتل وارد شوے دے پا اغا جسم باندی کم چی دا اللہ پلا رکی جنگی دلے و فیل دا قتل پی وارد شوے شہید شوے اغا چاہتا دا میت ویلو نمنا شوی دا پاچا باندی چی فیل دا قتل وارد شوے دے پا تور والے شوے دے پا گولی وشتلے شوے دے بمبار کے لگے دلے و نور کسی ورزر پیخ شوی دی اغا سوک دے اغا جسم دے روح نہ دے اغا سوک دے او جسم انصوری دنیاوی دے جسم مثالی ام نہ دے کم جسم دے اللہ فرمائی دغی تتاسو میت موائی دق جسم سدے گورے ملاسب دو صورتو نئی وزدہ ٹولی تاسو زدن تپوس کو ما تاسو ان تپوس حالکہ دا مر لے کے جوان دے دے شہید مر لے کے جوان دے دے دا جوان دے دے ولی ازما عقل ما تا دا ازما سترگی مشاہدہ ما تا ادار خبری کئی ناستے گرزی دا دے دا حیات نے انکار کول دار مشاہدی نے کتو جدا مر لے زبرتن ولی تڑون دے نہیں نہیں شہید دے دا غصر یوزے کی پروت تے خپی بلزی کی پروت تے دی اس مسلمان کافر کی پرخ دلتے دا دے کافر تو ہوئے دا مر لے کے جوان دے رہے کافر ہوئے مر لے بدلیں ٹکڑے ٹکڑے پروت تے زور رسم جوان دے ہوئے ما مسلمان تو ہوئے دا مر لے کے جوان دے رہے ہوئے جوان دے دے ولی اللہ قرآن ہوئی کافر تو ہوئے کافر ہم ہوئے دا جوان دے رہے مسلمان ہم ہوئے ولی ما تخفل مشاہدہ رکھائی اگر شہید پبارکی جسم جدا جدا پریخے ظاہرن پاکی کی حیات پا نظر نرازی کافر تو ہوئے مر لے کے جوان دے رہے ہوئے مر لے ولی بس مشاہدہ نہ رکھے اللہ غمانی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمانی نا مسلمان تو ہوئے مسلمان ہوئی جوان دے دے ولی دا جوان دے دے ما تزما مشاہدے ویلا اگر شہید جوان دے دے ولی ما تزما قرآن وی اللہ راتا ہوئی اس مماتیان ہم دلتے پاک قلب سے روحان دی اس کے دد حیات نے انکار تکیے تو بتاتے ہم چیت ولی تڑون دے نہیں دے کہ اگر حیات نے انکار کیسے بتاتے ولی تب بیمان ہے قرآن نہ مانے ولی تب بیمان ہے قرآن نہ مانے نو دلتا قرآن وی اغا چاہتا تاسو میت موائی پچا باندے چی فیل دا قتل وارد شوئے دے فیل دا قتل پچا وارد شوئے دے قرآن وی دا جسد انسوری ذہن کی اشکال رات لو چی جوندے خو خوراک کئی بے وسکی گی نو قرآن اغا اشکال ختم کو ان در ربی مرزقون دا اللہ طرف نور رزق ملاوی کی
استدلال بس چې توجه ما ته وکړي مولایانو استدلال آسان دی ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید هم دی او نبی هم دی شهید هم دی او روایت به تاسو ته پیرش خیبر په موقع چې یهودو کوم زهر د جهاد په موقع ورکړي هغه زهر د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی نو د دې آیتونو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات په عبارت النص دلالت النص دواړو سره ثابت دی ځکه رسول الله شهید هم دی او نبی هم دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په صراحت سره دغه حیات د دواړو آیتونو ځکه چې شهید هم دی او نبی هم نو استدلال به دارنګي کو د دې آیتونو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات په عبارت النص دلالت النص دواړو سره ثابت دی او د عام انبیاء علیهم السلام حیات ورنه په دلالت النص سره ثابت دی هغه څنګه ګورئ د شهداو ته دا مرتبه ملاو شوې ده د انبیاء علیهم السلام د اتباع او تابعدارۍ د وجې نه هر کله چې دیو دا مرتبه او مقام د ژوندي دي انبیاء علیهم السلام په طریقې اولا سره ژوندي وي لکه مثال وګورئ تاسو مونږ وایو د ستورو ته د رڼا حاصل ده د نور د وجې نه د ستورو رڼا مستفاد د سپوږمۍ رڼا مستفاد د نور نه هر کله چې دیو دومره رڼا کوي نو نور به په طریقې اولا سره د نه زیاته رڼا کوي نو هر کله د شهداو ته دا مرتبه حاصل ده د انبیاو د تابعدارۍ اتباع د رسول سم د اتباع د وجې نه هر کله چې شهدا ژوندي د رسول الله سم په طریقې اولا سره د نه کامل حیات سره ژوندی وي ذهن په خلاص شو په پوهه نه شوي په دې باندې استدلال تاسو وبله سبا وګورئ راواړوئ صفحه نمبر 35 باندې وایي مولا صاحب د دې آیتونو د شهداو حیات ثابت دی په عبارت النص سره او د انبیاو حیات ثابت دی په دلالت النص سره یعنی شهداو ته دا مرتبه میلاو شوې ده د انبیاو علیه السلام د تابعدارۍ د وجې نه بس هر کله چې د دوی دا درجه ده نو د انبیای کرام صفحه 35 باندې او د انبیای کرام درجه خو د دین ډېر اوچتر دی یو نو هغوی په طریقه ولا سره ژوندي وي د دې مثال داسې دی لکه مونږ وایو ستورو د رڼا حاصله ده د نور د وجې نه هر کله چې ستوري دومره رڼا کوي نو نور درجه خو د دې نه ډېره اوچته ده نو هغه په طریقه ولا سره دې نه زیات رڼا کوي نو ماتیانو رئیس المفسرین لفظ الموحدین علامه الزمان شیخ القرآن والحدیث قاضي شمس الدین په خپل کتاب مسالک العلماء فی حیات الانبیاء سبب 52 کې لیکلي دي شهداو حیات د عبارت النص سره ثابت دی او د انبیاء کرامو په دلالت النص سره ثابت دی نوٹ دلالت النص هم د عبارت النص په شان قطعي دی کما فی کتب الاصول دا استدلال چا کړی دی دا استدلال تفسیر مظهری بریلی کله جلد 2 ابي حیات د مولانا نوتی سے مولا جلد 342 صفحه نمبر 42-43 بیان القرآن د تانوی صف جلد 178 حقانی جلد 100-518 زرقانی جلد 300-233 معارف القرآن د مفتی شفیع صف جلد 143 القول البدی صفحه 168 نووي شرح مسلم جلد 194 وغیرہ وغیرہ د ټولو کړه دي نوٹ تمام انبیاء حیات د آیتونو په دلالت النص سره ثابت دي او د انبیاء علیهم السلام حیات په عبارت النص او دلالت النص او د نبی علیه السلام حیات په عبارت النص دلالت النص دواړو سره ثابت دي ځکه چې نبی علیه السلام شهید دی عائشه رضی الله عنها فرمایي کان النبي صلی الله علیه وسلم او نبی علیه السلام فی مرضه الذی مات فی په مرض کې چوبات شو پاره کې عائشه تو اے عائشه ما ازال اجد علم الطعام زبیا مزم درد خوراک الذي اكلت بخبر چې ما خبر کې خورل فهذا وان وجدت انقطاع بری من ذلك وې کې زما د مریض سار رګ د زهر د وجنه کټ کیږي بخاری جلد نمبر 219 مشکات جلد نمبر 548 حدیث ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام کزنه پیر قسم خرج به سم قتل قتل احب الی من ان احلف واحده ما تداخل زيوز القسم انه لم يقتل وذلك ان الله تعالى اتخذ نبيا زکه چې نبی علیہ السلام نبی مو او شهید مو مستدرک 758 دین پس براوشو اعتراضات ته مناسب توجه کې په استدلال پوه شوي په وضاحت د آیات پوه شوي دوړو کنه پوه شوي ز بیا وایم پوه شوي استدلال اصل شی استدلال وی غره خو په استدلال نه پوهیږي په دلیل نه پوهیږي په استدلال پوه شوي ما ته وګورئ پدې کې اولنې اعتراض پنځپریان دا کوي وای پدې کې خراغلی دی ولکن لا تشعرون ادینه معلومیږي چې دلته د جسم ته حیات نه ده حاصل نو تورته د الله بندر قران نسته
بل احیاء نس موجود دی ژوندي دي مړه ورته مه وایي او ته وایې ولکن لا تشعرون نه معلومېږي چې په جسم ته حیات نه دی حاصل قرآن نس دی چې جسم ته حیات حاصل دی او ته د هغې په خلاف باندې چې ولکن لا تشعرون نه عجیبه اصطلاح کې او دلته دوه خبرې دي یو ولکن لا تشعرون دی دلته څه دی څه دی تاسو د هغوی شعور ویله کې ولکن لا ادراک بالحواس کول ادراک بالحواس تاسو په حواسو سره د نشي محسوسولی ځکه هغه د برزخ ژوند دی د پردې ژوند دی د بل جهان ژوند دی دا حواس پانی دي په دې پانی حواسو سره د کامل حیات ادراک نشي کېدی دلته الله فرمایلی دي ولکن لا تشعرون ولکن لا یشعرون نه دی ویلي د جمع مذکر غایب صیغه نه راوړي بلکې د حاضر صیغه راوړي ده تاسو پې نه پوهېږي دغه سې نه دی ویل چې هغوی په خپل حیات نه پوهېږي که دغه سې ویل چې ولکن لا یشعرون هغوی په خپل حیات نه پوهېږي بیا د دې اعتراض بیا ځای و تاسو مثال واخلئ لکه پوهې به نه شئ تاسو داسې زما سره ګړۍ ده ٹھیک شو په دې ګړۍ کې ټیب هم شته دی سیل پکې دی جوان پکې دی زما سترګو نظر هم شته دی اوس ماته په نظر راځي زما سره د 4311 دي دلته اوس دوه صورتونه جوړېږي یو صورت دا دی چې په دې کې خو ټایم شته دی خو زما سترګو کې بینایي نشته دی چې دا په نظر وګورم نو دا داخل شو اوس مونږ او تاسو په سترګو کې بینایي نشته دی چې دا وګورو دا ولکن لا تشعرون کې په دې کې حیات شته دی خو تاسو یې نشئ لیدی ځکه بینایي نشته دی تاسو سره دویم دی د ولکن لا یشعرون 15 شپږ اتلس ګړۍ 20 ګړۍ 50 ګړۍ دی دلته خو په یو کې هم سیل نشته دی په یو کې هم سیل نشته کار نه کوي وخت نه کوي نو که موږ ټولو سره سترګې را سره دي نو موږ وایو چې ولکن لا یشعرون هکې خپل ژوند نشته دی نو تاسو بیا څه په نظر وګورئ دغه قرآن وایي په شهداو کې خپل حیات شته دی خو هغه د بل عالم حیات دی تاسو هغه نشئ کتی نو قرآن څه ویل ولکن لا نو بجبري ته ولکن لا تشعرون خو زمونږ دلیل دی که نه دا څه دی دا څه دی که ولکن لا یشعرون ویلې د جمع مذکر غایب صیغه راوړې بیا به ستاسو دلیل جوړ شوی دی چې هغوی کې حیات نشته دا خو زمونږ دلیل دی او زمونږ دلیل دغسې دی سرل ته پروت دی خپل ته پروت دی سړي عقل نه مني چې دا څنګه ژوند دی قرآن وایي بیا هم ژوندی دی بیا هم څه دی بیا هم څه دی سمان مته کې به د اعتراض تفصیلا جواب کوم هلته انشاءالله په دې اعتراض جواب پوه شوئ راځئ مخکې دویمې تر 38 باندې الکه وی په دې دویم آیات کې تاسو ګورئ عند ربهم هغه د الله سره ژوندي دي د چا سره ژوندي دي د چا سره په قبر کې نه دي ژوندي عجیبه عجیبه اعتراض جواب نمبر 1 وایو دا خو اتفاقي خبره ده چې په روح باندې مرګ نه راځي نو بیا دې ته احیاء ویل تفسیر الکه دی وی دا روح ته حیات حاصل له هغه د الله سره په لای لین کې نو عند ربهم شو نو موږ د روح خاصم ژوند دی په روح مرګ نه راځي نو بیا قرآن ولې وایي چې بل احیاء ولکن لا تشعرون ژوندي ته ژوندي ویل بچا چې مرګ نه راغلی هغې ته حیات ویل دغه تحصیل له حاصل شو حیات خو هغه چاته ویل کېږي بچا چې مرګ راتلی شي هغه جسد دی دغه رنګې صرف د روح حیات ته حیات نشي ویلی کېدی بلکې دې باندې د موت اطلاق کېږي لکه قرآن مجید کې راځي کیف تکفرون بالله وکنتم څرنګې کفر کوي تاسو په الله حال درئ تاسو مړوئ نو ګوره ارواحو د عالم ازل نه نمبر 2 قرآن مجید کې راځي ان الدین عند الله الاسلام امام ماتیان بیا انکار وکړی وایي چې اسلام خو د الله جل شانه سره د موږ تر دنیا ته نه دی ګوره دی وایي د عند لفظ راغلی دین معنی چې د الله سره دی موږ چلو دی یاد کړه ان الدین عند الله الاسلام بشک دین پنځ د الله اسلام دی نو ماتیان وایي چې اسلام خو د الله سره دی موږ تر دنیا ته نه دی راغلی ځکه عند لفظ راغلی نمبر 3 آیا تاسو الله جل شانه حاضر ناظر نه منئ چې د عند ربهم تخصیص د جنت سره کوي لازم الجماعت اهل سنت عقیده کوي چې رب هر وخت هر ځای حاضر کی بنه وای د ضرب بنه جوړوي ښا د قرآن کوي چې رب هر وخت هر ځای حاضر ناظر دی مسله وراشلیا ز اعتراض لغو باطل نمبر 4 عند ربهم تعلق احیاء سره نه دی بلکې د یرزقون سره دی یعنی د الله جل شانه طرف نه دوی ته رزق ملاويږي اعتراض نمبر 3 دا کوي مشهور اعتراض توجه وکړي وای په حدیثو کې راځي چې رشوده او روح د شنو مرغانو په ججرو کې کوي کې هغه په جنت کې سیر کوي چرته چوغاړي نو ماتیان وای دا مرغان دریو د پرجس د مثالی ګرځي دینه معلومه چې د حیات صرف ارواح اجساد مثالیه ولر ثابت ده اجساد عنصریه ته په قبر کې نه دی او تاسو توجه وکړئ الته مونږ ویلو
د دې حواله چې پیش کولې جسد مثالی ورته ویل کیږي الله چې د جسم عنصري پشان شي نو مرغه د جسم عنصري پشان جوړ دی شي مجموع مثالی ورته ویل سلو چې دې روایت نه استدلال کې چلو وای جواب نمبر 1 د حدیث هم دغه مطلب شي کوم چې مماتیان اخلي نو بیا د حدیث د قران د آیت د بار ناسخ وګرځي ځکه چې د آیت نه په سره معلومیږي چې د شهید جسم د حیات حاصل ده حالکه حال لري چې د حدیث خبر واحد او خبر واحد د قران د آیت د بار ناسخ نشي ګرځیدل ذکر آیات نه ثابت شو چې د شهید جسم ژوند دی د شهید او که د حدیث دغه مطلب شي چې جسم ته حیات نه حاصل نو بیا خدا په وډوړو کې تعرض شو نمبر 2 ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم تغیر سره پیدا کړل د موږ انسان په هیڅ شکل او صورت کې د مخالفت ورش دغه چې الله جل شانو فرمایي موږ انسان په ښه شکل او صورت سره پیدا کړل ډیر بد صورت انسان هم شنو هغه ځان ته په د مارغه جسم نه غوړه کوي نو دا د شهید توحید شي اعزاز او کرام بنشي چې هغه د انساني جسم ته واسه شو مرغه جسم ورته ورل تاسو پنځ پیران ته تاسو د مشر چې دی وسم توتی دی او توتی نه غزم کارغه دی ولاسه کارغه دی وزدا خو خی نو شهید توهین ولیک نمبر 3 د حدیث د مماتیان چې مثالی هم نه ثابتېږي ځکه چې مماتیان چې مثالی هغه د جسم عنصري په مثال څنګه چې په مثال دی څنګه چې د حق په حواله سره نو د شین مارغه په جسم عنصري کې فرق ویو نمبر 4 د قران د آیت معلومیږي چې د شهید جسم ته حیات الکه موږ دواړه منو د آیات نه معلوم شو چې شهید جسم ته حیات حاصل له امن نه وسلم نه د حدیث نه معلوم چې د شهید روح تم حیات حاصل له امن نه وسلم نه ٹھیک شو او حدیث ته معلومیږي چې د شهید روح ته هم حیات حاصل له نو موږ دواړو منو انکار دیو له هم نه کوو مماتیان حدیث په داسې طریقې سره مني چې باغ سره د آیت نه انکار لازميږي نمبر 5 کې د مماتیان او علامت له هم لري چې د شهید د روح د بار مارغه جسم مثالی جوړیږي نو تناسخ ولا عقیده لازم شو د هندوانو عقیده ده چې روح د جسم نوځي او بل جسم کې داخل شي باقي تصرف شروع کې د بیر حلول عقیده موږ تقابل دین کې وایو هندوانو په خپل ګروپونو کې په هندو مت او بودھ مت او جین مت او د ټولو کې مناسب پاوی کې په نور عقایدو کې اختلاف دی خو په تناسخ ولا عقیده اواګون دي کې ټول متفق دي نمبر 6 د حدیث د آیت د بار تفسیر دی هغه په دې طریقې سره چې د شهید د روح د بار دغه مارغه لکه ما ته ګورئ دا حدیث د آیات د بار تفسیر دی ناسخ ولرنه دی بلکې څه دی هغه څنګه حیات حاصل له شهید ته د مارغه جسم چې دی د مارغه چې دی د شهید د روح د بار سورلی دا په دې باندې چکرې لګېل ته ګرځي مزه کوي دغه روح د جسد سره تعلق وي د ورسره په دغه ثوابونو سره کې شریزه کله روح اصلي مونږ ویل کنه لکه اوس تاسو په جاس کې زی د ویخ کده مولا ویخ شمونس اوس یو سره په جاس کې روان دی او د جاس خدر پر جسم نه ګرځي سورلی ګرځي سورل ګرځي ونو کړي سے برملا فرمایل کہ یو پنځ پره په خر سوري نو څوک بدوي چې مماتي غدار ہے اور دې پر سورلی دې کرا وای مولا د حدیث د آیت د بار تفسیر دی هغه په دې طریقې سره چې د شهید د روح د بار دغه مارغه جی مثالی نه جوړیږي بلکې سوادي جوړیږي شهید په دغه مارغه باندې سوادي کوي د خپل جسم سره چې کوم په قبر زمخ راځي 41 باندې اعتراض نمبر 4 هم دغه شنو مرغان والا روایت کې راځي چې روح الله ته وایي چې مونږ خپل وجه سارو ته واپس کانو د دین معلومي چې قیامت نمخ کې د روح یاد جسد ته نه کیږي الکه د مونږ چې د روح او جسد د یادې خبرو زمو په 4 غنټه مناظره شوې ده دیو ضرور ول روح دنیا ته راغی روح دنیا ته نه راځي سبب عذاب قبر کې وایو په مرګ سره روح او جسد دواړه د برزخ افراد ګرځي نو هغه د روح د جسد ته اعاده چې د برزخي یاد دنیا ته یاد نه ده نو دلته وی روح الله ته وی چې مونږ واپس قدم دروغ وي په حدیث باندې ماته نبی مناظره کې تاسو چا کتل ما پیل ته پکړ کړو غریب کړو یقین وکړه چې خلی چنګي کړو ور سره جواب نو جواب حدیث الفاظداري قالو دی وی یا ربی اے رب زمان نورید مونږ غواړو ان ترد ارواحنا د چې واپس کې ارواح زمونږ په اجسادینا پاجسادو زمونږ کې ان ترد ارواحنا دا چې واپس کې روحونه زمونږ وای دا چې واپس کې نو روح ورته وي چې زمونږ روحونه واپس کا دی وای کنا وای روح الله ته وي ارواح الله ته وي څه شوی نو د روح هم روح وي ورته د حدیث د الفاظ لګو ان ترد ارواحنا د چې واپس کا روحونه زمونږه دا چې واپس کا نو د روح روح وي نو دا د روح قول ګرځول باطل دي به که د روح قول وي بایبل چې الله مون واپس کا
مخکې حتی نقتل فی سبیلک مرة اخرى تر دې چې مونږ قتل جو ستا په لاره کې دوباره توجه وکړئ ماته تاسو به وایي چې دا چا قول شو نو دا قول د روح او د جسد د مجموعې دی دا قول له چا دی او اعاده ورنه هغه اعاده مراد دا چې دنیا کې کموي چې روح په جسد کې تصرف کوي نشونما د بدن کې جهاد ورسره دنیوي ظاهري ژوند ورنه مراد دی او دلیل ور باندې شو حتی نقتل فی سبیلک مرة اخرى مکلف ژوند او زندگی دنیوي ظاهري هغه ورنه مراد دی یعنی دا سوال روح نه کوي که دا سوال روح کولی نو ویلې به وي چې موږ واپس کړه خپلو جسدونو ته او د اعاده روح نه هغه اعاده مراد ده څنګه چې په دنیا کې وي یعنی زموږ روح او جسم دنیا ته واپس کړه په دې باندې قرینه حتی نقتل فی سبیلک مرة اخرى ده اعتراض نمبر 5 امام بیضاوی رحمه الله د دې آیت لاندې لیکلي دي چې دا شهدا او حیات روحاني دی جسمانی نه دی د شهدا او حیات روحاني دی جسمانی اے مولانا توجه کی کلم چې د عبارت راشي کړه پدې کې د جسدی حیات نفي نه وي بلکې د برزخی حیات اصل صورت خي الته مفسرین د برزخی حیات اصل د جسد نبی مثلا دا راغی و یره دغه د برزخ حیات چې د حیات روحاني د جسمانی نه ده څه ده وای کنا حیات روحاني د جسمانی په دې سره د جسم د حیات نفي نه بلکې د برزخ د حیات د جزا او سزا اصل صورت خي او هغه دا چې په دنیا کې جسم اصل وی روح تابع وي په برزخ کې روح اصل شي جسم تاسو ګورئ دا ما وه دته سزا ورله جسمانی سزا روحاني سزا ای وای اوس موږ دنیا کې څه وایو وای جسمانی ریماند لپاره 15 ورځې لپاره بوت عدالت حکم وکړو نو دا جسمانی سزا موږ یره جسمانی سزا ورکړي د روحاني سزا نه دا ورکړي نو پاګه سره د روحاني نه ویني کیږي بلکې اصل صورت خي ځکه که روح نه وي بدن کې روح دا تکلیف نه محسوس ولا جس تر سره پته نه لګي خو به کارن شو نو په دې سره د روح نه پینه کیږي بلکې اصل صورت د جزا او سزا خي دغه څه کوي څوک د برزخ په حواله سره وایي چې هغه روحاني د جسمانی نه ده دغه دغه مطلب دی کوم چې موږ دنیا کې ویل چې د جسمانی د روحاني نه ده الته اصل صورت د جزا او سزا خي نه پینه کوي د جسد لپاره الګ پوهیږي کنه کدا زبیتیار شو به وایي ذکر نه خل ان شاء الله جواب د امام بیضاوی رحمه الله مقصد دا دی چې امام بیضاوی رحمه الله د جسد د حیات نفي نه کوي بلکې د دې خبرې نفي کوي چې د قبر زندگی د دنیا د زندگی په شان جسمانی نه ده یعنی چې جسم اصل وګرځي او روح د هغې تابع وګرځي څنګه چې دنیا کې وي بلکې روح اصل دی او جسد د هغې تابع دی او په دې باندې دوه قرینې دي نمبر 1 امام بیضاوی رحمه الله د یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت د آیت لاندې د دې په تفسیر کې د حدیث نقل کړی دی توعد روحه فی جسد روح پس کې جسد خپل کیو نمبر 2 امام بیضاوی رحمه الله د کیف تکفرون په تفسیر کې دا قول نقل کړی دی چې ثم یحییکم نو مراد د قبر حیات دی عبارت داسې دی او للسؤال فی القبور یعنی ژوند کول چې سوال لپاره په قبرونو کې امام بیضاوی رحمه الله د ربنا امتنا اثنتين واحدين اثنتين په تفسیر کې یو قول دا هم نقل کړی دی چې د دویم حیات نه مراد هغه حیات دی چې د هغه میت په قبر کې ورکول شي مخکره فائدہ ما ویل مخکره راځي دلی اوس موټر وې شو مناسب ها بس وز دا اصل دغه وته اوس موټر وې نمبر 1343 کی دی ان ابي هريره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روایت ده د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله نقل کوي قال نبی علیہ السلام فرمایلی دي ما بین بیتی و منبر روزه من ریاض الجنه زما د قبر او د منبر په ځای کې د ایریا د جنت د ټوکړو نه و ټوکړه ده توجه وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه جنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه وسم چې تاسو لاړ شي التر سروز په وو باندې په جالو مبارک باندې لیکلي د ما بین ویته عمر روزه من ریاض الجنه استاد وې جنت کې مړو سي کې ژوندۍ وسی نو چې کله روزه مبارکه دی جنت من رسول الله صلی الله علیه وسلم بخامخه ژوندۍ مني ځکه کته روزه مبارکه جنت مني او رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره حیات نه مني نو بیا به جنت یو الله شخانه شي نعوذ بالله ٹھیک شو استدلال پوه شوي زه مخکې دلیل ته الکه اعتراض کوي وای که روزه مبارکه جنت شي نو بیا څه وجه ده چلته کله کله کافران هم شي الان کې حال در جنت ته کافران نشي تل جواب الک په سوال پوه شوي وای کافرانه کم کافر تل دلته شیګان ذکر
نو موږ وایو دا هم تاسو غلط فهمي ده شیعګان هلته نه ورځي تاسو ورشئ هلته ابوبکر او عمر رضی الله عنهما دفن دي شیعګان چې ورشي هلته سره راځي نه د هغوی د وجې نه راځي یو ځل د حذیفي صاحب ورلوستی و دا امام دی د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم نو دی ورته څه غلط الفاظ استعمال کړو د شیخینو په باره کې بیا خطبه ورکړې بیا حکومت ته چوت کو نو شیعګان نور ګرځي نه خو دیو پسې مونځ کوي هلته ما خپله کتل دي مدینه منوره کې ما تقریبا 2 نیمې میاشتې تېرې کړي دي او دیو چې خپل ګروپونه یا ځان له مونځونه هم کوي دلته مونځونه نه کوي او روزي مبارکې ته هم نه راځي د دیو د وجې نه لرې نه سلام کوي بس نو اول خو د اعتراض به زیره دویم نمبر جواب دا دی چې ګوره جنت ته کافر د اوسېدو دپاره نشي تللی جنت ته کافر د او یې مولاو تا ته نه هم دی بل ته وایم جنت ته کافر د څه لپاره نشي تللی د څه لپاره که خبره دغه شي خو اصل جنت ته شیطان نه ورغلی آدم بابا ته چې وسوسه ور اچولې وه بیا به د هغې د جنت کېدو نه انکار کوي اوسېدل جنت ته ورتګ هغه د من نه وروسته کېږي نو که د من نه وروسته کوم یو کافر دغلتې د بند شوی د اوسېدو دپاره تللی چلو ویې ښایي که نه یې تللی بیا زه اعتراضات مه کوم په دې هم ذهن خلاص شو چلو راځي مخکې دلیل نمبر 3 صفحه نمبر 45 په دې نوټس کې لږ غلط لیکلی د جواب به یې صحیح کوي وایه بخاری جی نمبر 504 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روض من رياض الجنه نور د دې حدیث سند بدل دی د مخکې حدیث سندونه بدل دي مخکې شو دلیل نمبر 5 مسلم جی نمبر 146 عن عبد الله بن زيد المازني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روض من رياض الجنه مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 383 دلیل نمبر 6 مسلم جلد نمبر 146 عن عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روض من رياض الجنه دلیل نمبر 7 مسلم جلد نمبر 146 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روض من رياض الجنه نور د دې بنځو حدیث ټول سندونه جدا خدای مناسب په 20 سندونو سره موږ راغونو سندونو سره شته دلیل نمبر 8 مسلم جلد نمبر 268 کی حدیث ده عن انس ابن مالک روایت تر انس ابن مالک رضی الله تعالی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بشکر رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی اتیت زراغلم وفي روایت حداب او د حداب روی پر روایت کې دي مررت علی موسی زتیر شم په موسی علیہ السلام باندې لیلۃ النصری بی د معراج پښپ باندې عند کسیب الاحمر پخوا د سرو شګو په ډیره کوي کی پخوا د سرو شګو په نظم کې خبره ده هو قائم وهو او هاغه وهو سوکو په ضمیر سره اشاره ذات ته کیږي صفت ته نه کی وهو او هغه موسی علیہ السلام روح مال جسد قائم ولاړو یصلی فی قبر منسک وغه په قبر خپل کی وهو او موسی علیہ السلام قائم ولاړو یصلی منسک وغه په قبر په خپل ور کې ودریدل او منسک ول د حیات دلیل دی د ممات دلیل ده کوم ذکر دی له پزما کې ولا قبر کې په کوم ذکر عند کسیب الاحمر د سرو شګو د ډیره کې خواږه زما کې باندې کوم قبرو حق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دین معلومه شو چې انبیاء علیهم السلام خپل قبرونو کې کنه پیږي په دې دلیل نمبر 9 جلد مسلم جلد نمبر 218 عن سليمان التيمي قال سمعت انس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى يصلي في قبره تاریخ جرجان 202 رواه ابو هريره رضی الله عنه استدلال په قبر کې ودرېدل او منځ کول د جندو صفت دی د مړو نه دی او د هند کسیب الاحمر دا بسراسر دلالت کوي په دې خبره چې موسی عليه السلام په دغه خاور ورزمه کې ولاړ او منځ کوو نو معلومه شو چې حیات جسدي او عنصري ته حاصل دی مونږه مناظره چې و نو موږ دا دلایل اول کړله دا په څو سندونو سره راویسته دا هم پیش کو بل هم پیش کو نور روایت موږ لاول د سایستن راغلو بخاری مسلم زما خپل یو ترتیب مناظره کې ما یو کې لاول موږ الانبیاء وحیون فی قبور یصلون راوړو او دیو به موږ سره په لانجه شي جرح به کوي موږ به جوابات کوو نو خو هغه څیز نه پوهېږي تاسو طالبان یې پې نه پوهېږئ موږ شروع کړو تاسو تدیب قوت کوي دلته بې سوره شئ نو عوام به پې څه پوهېږي عوام وایي مړه ته هېڅ شی ویله نو موږ دا یو 22-25 پورې موږ دلایل دا ورسوله بیا هم الانبیاء وحیون ومن صلی علیه عند قبر سمیعتو هم شروع کړه نو دیو هم بیا حیران و چې اوس څه وکړو که دیو جرح کوله نو که موږ جواب نه م ورکولی موږ ورته چې مخکې 20-25 دلیل هم چې په هغې سره څه کوو
نو بس غلی تیر شو، بس په هغه روایت یې هم جرح ونه کړل. نو موږ ورسره دا کار کړی دلته بیا چې در ثوابوي نه موږ راتلو که نه په دغې مناظرې سره د دې مور مړه شوله. بس دا ځای په ځای موږ ته دغسې احتجاج په تور راوړي، د تور مخونه یې نیولي وو، بلکل دغسې وو لکه کور کې چې مړی شوی ولاړ وي. ځکه خپل مناظر صورتحال یې وکتو، بیا د خپل ولایانو مو وکتو. کله هم چې دیو د افهام تفهیم په ماحول کې یو دیو جګړه جوړوي، لانجه جوړوي، چغې او شرپجبیران. کله یوازې موږ سره نه، د دیو چې د بریلیانو سره مناظرې ته ګوره سیده تاڼې ته تلي، موږ سره چې مناظرې سیده تاڼې ته تلي، دیو مناظره نه کوي کله. نو بهرحال هلته ورسره موږ دا کړو، دا روایت هم پیش کوله. نو دیو حیران چې اوس د مسلم او بخاري په روایت خو جرح نه شو کولی. خو وایي مناسب اعتراض یاره وایي دا خو د نبي علیه السلام معجزه وه، معجزه په دلیل کې نشي پیش کېدی. هلته موږ ته په دغه کې وویله سمان موته ولا مناظره کې بټخېله کې وایي دا خو معجزه وه، معجزه خو څوک دلیل کې نه پیش کوي. نو ما ورته مولانا اسماعیل محمدي صاحب یو قول پیش کړو، هغه یو مناظره کې پجبري ته وایي معجزہ ماننے کے لیے ہوتے ہیں انکار کرنے کے لیے. بیغتوی حضور نے معجزہ پیش کیا، ابو بکر نے مان لیا اور ابو جہل نے انکار کر دیا. آپ ذرا سوچیں کہ آپ کا تعلق کس کمپنی سے ہے. بیغو قرآن هم معجزہ ده، نو قرآن به دلیل کې به موږ نه پیش کوو. وایي دا معجزه ده په دلیل. دلته دوه خبرې دي مناسب، یو د رسول الله سم لیدل او دیم د موسی علیه السلام مونځ کول. لیدل معجزه ده، خو مونځ کول معجزه نه وه. او زمونږ استدلال د لیدلو نه دی، وهو قائم یصلي فی قبره نه استدلال دی، مونځ کولو نه. دواړه خبرې جدا جدا دي، دواړه خلط کوئ به یو ځای کوئ. پوه شوئ که بیا یې ووایم؟ زه وایم مخکې اعتراض نمبر 2 ما ته ګورې لکه وایي د موسی علیه السلام رسول الله سم قبر کې مو کتو، بیا په میرا بیت المقدس کې مولد ولتم پسې مونځ کې اسمانونو کې مو کتو. دې نه خو معلومه چې موسی علیه السلام حاضر ناظر و. نو موږ جواب دا دی چې دا د معراج شپه د الله د قدرت شپه وه. د څه شپه وه؟ د څه شپه وه؟ مړه هغه په عامو ورځو باندې قیاس کول او دا قسم اعتراضات کول بې ضري. دا سوالات خو مشرکینو کول، په یوه شپه کې څنګه لاړو، څنګه بیا دا کیسې، دا خو د قدرت سره تعلق ساتي، د قانون شپه نه وه، لهذا اعتراضات مه کوه دلته. خبره پوهېږئ؟ دویم نمبر جواب دی حافظ ابن حجر عسقلاني رحم الله جواب کړی دی اعتراض. و یو ذات په مختلفو اوقاتو کې په جدا جدا مقاماتو کې کتل تین حاضر ناظر نه لازمي. لکه دا دی اوس تاسو وکتو دلته بوزه ده، بیا چې تاسو چوټي وشه دې نه تلئ، نه تاسو مخکې شو پردوس کې موږ ته هلته لرې تناسو لرې وخوړو، د یو بل شی خوري خو ډوې داخله وه. بیا چې تاسو تلئ یار هلته تیرا کې وکتو، بیا چې تلئ هلته کوهاټ کې وکتو. نو ګوره یو کس دلته وکتو، هلته وکتو شپږ اتو ځایونو کې، خو وختونه خو جدا جدا دي که نه. نو په دې سره حاضر ناظر کېدل، یو ذات په یو وخت کې په مختلفو ځایونو کې کتل، دا حاضر ناظر کېدل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر کې وکتو، په نورو ځایونو کې نو، بیت المقدس کې وکتو، نورو کې نو، اسمانونو کې وکتو، نورو کې نو. اوقات جدا جدا دي، لهذا اعتراض به ځای دی. په دې پوه شوئ؟ زوای مخکې دلیل نمبر 200 مشکات شریف 721 عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على الارض بشک حرام کړی دی الله پس مکه باندې ان تاكل ساد الانبياء د چوکري جسمونه د انبياء فنبي الله حي رضا الله نبی ژوندې یا رزق ملاويږي. رواه ابن ماجه 718 حدیث صحیح دی. مولانا صاحب دی اعتراض کوي، توجه کوي، دی اعتراض کوي. ویرا د عام امواتو جسمونه چې د ازمکه خوري د انبیاء علیهم السلام هغه نشي خوړی. وایي تاسو ویل چې رسول الله صلی خپل قبر مبارک کې حیات دی، نو چې کله هغه ته حیات حاصل شو بې خاوره نه خوري، نو هغې اوس خصوصیت پاتې نه شو، ځکه ژوندی انسان خو دا هم خاوره نه خوري. نو بیا دو په رسول الله صلی کې څه پر خصوصیت غوړله تاسو ختم کو. په اعتراض پوه شوئ؟ نو جواب دا دی خاوره مړه ژوندي ته نه ګوري، خو د مرګ نه وروسته د انسان کامل تعلق د خاورې سره راشي، دې ته واله شي، نو هغه ورسره خپل عمل کوي، انسان خوري. د مرګ نه مخکې پوره تعلق نه راځي د انسان د خاورې سره. پخوا زمانه کې به د اوس خو د جانمازونو او قالینونو او دا دي، مخکې وخت کې چې دا څیزونه نه بروزه به و جومات کې. مونږ چې ماشومان وو مونږ ته یاد چې مدرسه کې به وو،
په د خاورو په ناسو په بروزو باندې یقین وکړه د خپه به چې په دې کومه خپه به سړی ناست د خپه به ټوله د خاورو خوړلې وه دغسې تاسو کتلي هغه دانې به غوټې به پکې پیدا شوي په ژوندي نه انسان خوري ورته که بیا هم سمجھ ته راځي یو ژوندی پنجپیری به یو 5 میاشتو له خښ کړو ته بیا ګوره 5 میاشتې پسې د قبر نه راوباسو که دی خوړلی نه و بیا ووایه سوال کار دی چې خاوره پې برېک نیسي دی کې د مړ او د ژوندي تفاوت نشته فرق نه کوي دا خو په مړي نه ورته واله شو په ژوندي نه ځان نه واله کوي انسان نو د رسول الله د انبیا علیهم السلام خصوصیت د مخکې زه دلیل مخکې دلیل ته لاړ شم منځ کې ډېرې حوالې دي د کابیرو هغه مونږ پرېږدو بیا خبره څه ډېر وکړي صفه وایه صفحه نمبر 52 باندې 11 عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة بشك ورد ورد استاذ نورس د جمعې د پی خلق آدم په دې کې پیدا شوی آدم په پی خو وزو په دې خبر لا شو په نفقه په دې کې بهوشي به یو په دې کې بشپېلې یو په ساقه او په دې کې بشپې بهوشي په اکثر والی من الصلاه ثم من په دې کې درود شریف زیات وي فإن صلاتكم معروضه علی فإن صلاتكم معروضه علی بشک تاسو درود په ما باندې پېښ کی قالوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف تورز صلاه رسرنګ پېښ کی درود زمونږ علی کې بتا باندې وقدار انت یقولون قد ولای تاسو بدن په ریزه ریزه شوی قال ان الله عز وجل الله پر بشک الله تعالی قد حرم على الارض حرام کړي پزمو کمن ان تاکل اساد الانبیاء د چوک رزمون د انبیاء نساجین نمبر 203 204 ابن حبان نمبر 313 ګوري نبی له صلوات و سلام ته صحابي سوې د الله پیغمبر چې تاسو جسم مبارک نه درود پسنګ پیش کیږي نبی علیہ السلام دا ورته ونه ویلا چې پلان کیا دا درود و سلام خو صرف پر روح باندې پیش کیږي جسد سره دغه تعلق نه وي بلکې سویل ان الله حرم د انبیاء جسمونه محفوظ وي یعنی روح پر روح د درود سلام پر روح او جسد دواړو باندې پیش کیږي او دغه د حیات دلیل دی استدلال دی حدیث نه معلومه شو چې د وفات وروسته درود او سلام د نبی علیه السلام پر روزه او جسد دواړو باندې پیش کیږي لهدا دواړو حیات ثابت شو او د حدیث دا دویمه ټوکړه دا منکرین هم مني لیکن د حدیث اوله حصہ نه مني چې باندې کې د روح او جسد دواړو په مجموعه باندې درود او سلام پیش کیدل ثابت دي حالانکه حدیث یو د سند یو دی مخکې دلیل نمبر 12 په صفحه نمبر 3 ابي هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد نشتري يكس يسلم علي چې سلام کوي په ما باندې الا رد الله مگر متوجه کې الله تعالی روحي زما روح حتا ارد عليه السلام تتیز سلام جواب ورکوم ابو داود نمبر 1286 مشکات 786 باب زیارت القبور استدلال دا حدیث په سراج سره دلالت کوي چې نبی عليه السلام په خپل قبر کې حیات زګه چې د نبی عليه السلام د ارشاد په سراج سره معلومیږي چې قبر کې حیات دی او عند القبر درود او سلام اوري نور د امام ابن قدامه رحمه الله په دې آیت کې د یسلم د جملې وروسته عند القبر الفاظ هم نقل دي تفصیل کې عند القبر اشتره مناسب مغنی د ابن قدامه جن نمبر 3588 د ابن قدامه په حواله سره د امام احمد رحمه الله په روایت کې دات باز نقل کړی دي اثار المنقی 156 او په کوم روایت کې چې عند القبر الفاظ نشته نو د هغې نه هم مراد هم عند القبر دی اثار المنقی 195 نمبر 1 علامه اشرف قاسمی مینس کې مولا سمونګه د کابیرو حواله نقل کړي به توزان نو ګوري بیا خبر ډیر ودی پدې کې رد په معنی د متوجه کولو سره دی رد په معنی د سره دی تقریبا 15 سوالی په مونږ پیش کړی دي امام بهقی رحم الله په خپل کتاب حیات الانبیاء کې ولس توجیهات دغه کړی دي خو حاصل د ټولو دغه د رد په معنی د متوجه کولو سره ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو الته مستغرق وي عبادتو کې ذکر سکور سلامو کې الله متوجه کی جواب ورته ورکي د قټولو کې به لري کړی مخکې دلیل نمبر 1358 تراشي عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ان لله ملائکۃ سیاحین فی الارض روایت ده ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان لله ملائکۃ سیاحین بشک الله د بار فرشتي چکر لګون کې بزمک یبلغونی را رسی ماتا ضمیر د متکلم د مناسبه وزر زمایر د ذات لپاره شوی د ان امتی د امت زمانہ سلام نو چې کله امت سلام پر روح جسد دواړو پیش کړي دغه حیات دلیل شو ځکه سلام په ژوندۍ پیش کیږي په مړی نه پیش کیږي نسائی دارمی مشکات نسائی ابن حبان مستدی احمد استدلال دی حدیث نه هم معلومیږي چې نبی علیہ السلام خپل قول مبارک حیات زکه چې درود او سلام پیش کول کیږي په ژوندۍ باندې په مړی باندې نه
نوٹ مخکې زه مناسب وم. دلیل نمبر 1459 باندې 59. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه عند قبر سمعته من صلى عليه عند قبر چې زما قبر په خوا کې درود ولوستو سمعته ز خپل ورمه ومن صلى عليه نائيا ابلغته او چا چې د لری نو ولوستو شو ما تر رسول کیږي چا چې د لری نو ولوستو هغه د لری ما تر رسول کیږي. قاضي نمبر 3 کی جلال الافهام 719 مشکات 787 استدلال دی حدیث نه بسرا سره معلومیږي چې نبی علیہ السلام خپل قبر مبارک حیات دی او عند القبر چې کوم درود ولوسه شي خپل اوري او لري نو ورته فرشتي رسوي. هم دغه د اهل سنت والجماعت عقیده ده. قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله په فضائل درود شریف سبا 22 کې د حدیث نقل کړی دی او بهترین تشریح د حیات النبی صلی الله علیه وسلم کړی ده. نوٹ دا حدیث په مختلفو سندونو سره مروي دی چې پغې کې بعضی ضعیف دي لیکن د ابو شیخ سند بالکل جيد او صحیح دی. دا بیات ساتي خان تسکین صدور کې شیخ صدر سے ورونه کړی زمون استدلال د ابو شیخ د سند نه چانه دی او د هغه نور راغان ثقه او عادلان دي او د علماء اهل سنت والجماعت استدلال هم دغه سند دی. یو حدیث مختلف سندونو سره مروي او د هغه بعض سندونه ضعیف او بعض جيد وي نو د هغه بعض طرق د ضعف کېدو په وجه ټول ته ضعیف ویل دا انکاري حدیث دی. خلاصه دا شو چې د دې حدیث د ابو شیخ ول سند کې ضعیف او مجروح راوی نشته. دغه شان په حدیث کې د محمد ابن مروان په شان کذاب راوی هم نشته. هغه به اجر کوي ور محمد ابن مروان پکې د کذاب دی موږ د ابو شیخ په سند کې محمد ابن مروان نشته ریو. حافظ ابن حجر مولا د ابو شیخ سند مبارک لیکلي دي بسند جيدين په صحیح سند سره نقل له فتح الباری جلد نمبر 352. علامه سخاوي مولا فرمایي وسنده جيد القول البديع سبق وصول نواخذ حسن خان وايي اسناده جيد دلیل الطالب 7844 مرقات شرح مشکات جلد نمبر 321 علامه عثماني رحمه الله فرمایي بسند جيد مخکې راځي مولانا دلیل نمبر 1565 سے عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله دی به اعتراض کوي وای تعین وکي د عند القبر نو څومره نږدې مراد د قران حدیث نو وخی نو ورته په جون کې څومره نږدې نه اوري دا تاسو د قران حدیث نو وخی دا ورته به مونږ وخی په جون کې دنیوي جون کې څومره نږدې نه اوري د قران حدیث نه تاسو وخی ځه بعد الوفات ورته به مونږ وخی. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس ابي القاسم لينزلن عيسى ابن مريم خامخ عيسى زوید مریم نازلیږي اماما مقسطا وحكما فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير ذات البين ولن فليقل احد ثم لئن قام دين ثم لئن قام على قبري بیا زما قبر تراش وقال يا محمد ما ته اے محمد صلی الله علیه وسلم بل روایت کوي سلام بو کله اجبته زب جواب ورک او د عیسی علیه السلام عقیده مدار رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قبر مبارک کې حیات ته د لری نسوک چغې نه وي نږدې ورزي نږدې سلام کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جواب ورکړي نو دا ژوند دی کول شي د حیات دلیل لري مرګ نه دی. او یاد رجال صحیح جن وسنه د بخاری دی جن نمبر 905 نوٹ د دې ټول راغند بخاری راځي مجموع زوج جلاد 711 استدلال پروز د بل دلیل نه پس راشي. دلیل نمبر 16 نبی علیہ السلام فرمائے خامخا ضروری صلی اللہ علیہ وسلم نازلی منصب او امام عادل او خامخا ورفج پلار د عمره د پاره د حج د پاره زی ولياتين قبر زما قبر تبرازی حتا يسلم علی تر دې سلام کوي ما باندې ولا رد نه لزب جواب ورکوم. جامع صغیر جن نمبر 24140 وقال صحيح الحافظ الفتاوى 755 عیسی علیہ السلام چې کومې فتنې ختمه کې یو د مماتیت فتنه می ګور په خپل عمل سره د فتنه ختمه کې ور بشیر روزي عمر د بریلت فتنه مو ختمه کې چې د لری نه څوک چغې نه لګي حاضر ناظر نه دی بلکې خپل روزه مبارک کې حیات تل ته ورشي سلام بو کی نو د دوړو فتنو خپل عمل سره بنیاد واسي. نو دا روایت مصدرک جن نمبر 255 دوره مسعود جن نمبر 245 کې هم موجود دی. قال حاکم ذهبي صحیح استدلال پر معلومات چې نبی علیہ السلام پر قوم مبارک حیات عند القبر درود او سلام او د هغه جواب هم ورکړي او عیسی علیہ السلام عقیده هم دغه ذکر به هغه قوم مبارک له ورته سلام وکوي نو عیسی علیہ السلام چې د کوم فتنو د خبرو دلیل نمبر 17 انس بن مالک رضی الله عنه روایت انس بن مالک رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الانبیاء و احیاء انبیاء علیهم السلام ژوندي دي فی قبورهم په خپل قبرونو کې یصلون او منځونه کوي. حافظ ابن تیمیه چې کوم روایت ورکړل کله تقد ورسره کله کله منځونه کوي. فتح الملهم جلد نمبر 319
29 شفاء السقام 734 بيت الوارج نمبر 2 حياة الأنبياء للبيهقي 729 مترجم تبيدر أنباه الأزكياء لسيوطي 7 استدلال ده حديث جهاد تواتر ترسيدل دي تواتر لفظي نه معنوي یو دا زم په مدعا باندې دیو چې کله مناظرې تراشي تواتر لفظي تعریف یې زده کړی یو موږ ته هغه پټ کړی مورته خرزامونو تعریف تواتر سلور اقسام زده کې به اعتراضات کوي یو قسم زده کړی لفظي او پارزي کې ده متواتر لفظي یو څو روایت دي به نور روایت نه ویل سره نوٹ نمبر 1 علامہ سلوکی رحمہ اللہ د دې حدیث سند ذکر کړی دی او د دې روایت توثیق یې کړی دی او دې حدیث ته صحیح ویل دی او استدلال یې طریقه کړی دی شفاء السقام 134 او دا ولنی راوی نه علاوه د باقی راویان سره په فتح الباری 52 او فتح الملهم جلد نمبر 129 کې هم ذکر دی نمبر 2 حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي وصححه البيهقي وفتح الباری جلد نمبر 352 علامه ابن حجر رحمه الله هم دا بغیر د تردید نقل کړی دی گویا چې د دې په تصحیح هم راضي دی او نمبر 4 علامه کشمیری رحمه الله فرمایي ووافقه الحافظ في المجلد السادس فتح الباری جلد نمبر 264 علامه حسین رحمه الله فرمایي رجال ابي اعلى ثقات مجموع الزوائد نمبر 6 علامه عزیز رحمه الله فرمایي وهو حديث صحيح اسرار المنير جلد نمبر 234 علامه عبد الرؤوف مناوي رحمه الله فرمایي هذا حديث صحيح في الباري جلد نمبر 3 فیض القدیر فیض القدیر جلد نمبر 384 شیخ عبد الحق مودي رحمه الله فرمایي ابو يعلى بنقل ثقات از روایت انس بن مالک اورد قال قال رسول الانبياء وحين يصلون مدارج النبوه جلد نمبر 204 التم تسيق بنقل ثقات از روایت انس جذب القلوب 7 قاضي شوكاني فرمائي انه رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره وروحه لا تفارقه لما صح ان الانبياء يموتون تحفة الذاكرين شرح حسن حسين 7 دم ذلك وقد ثبت في الحديث ان الانبياء احياء في قبورهم رواه المنذري وصححه البيهقي نيل الاوتار جلد نمبر 3 نمبر 10 علامہ سید سموحیدی رحمہ اللہ لکی ورواه ابو یعلا برجال ثقات ورواه البیهقی وصححه وفاء الوفاء جلد نمبر 409 نمبر 11 شیخ حدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ لکی اور یہ حدیث کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے نماز پڑھتی ہے صحیح ہے فضائل درود شریف 37 نشر الطیب 799 دی باندې اعتراض وایي مسګور لس محدثین وې دا حدیث څه دی لس محدثین وې حدیث څه دی ولکه محدثین صحیح حدیث نه پیژني چلو اعتراض جواب به پیمو وي په دې اعتراض نمبر 1 دلیل نبوه نه پوره نص سره نقل کړی دا شفاء السقام 130 حدیث ابن کثیر مولا هم دا واقعه په پوره سند سره ذکر کړی دا او فرمایلی چې هاذا سند صحیح البدايه والنهايه جلد نمبر 792 حدیث ابن حجر مولا فرمای رواه ابن ابي شيبه باسناد صحيح فتح الباري نمبر 348 استدلال د صحابي رسول صلی الله علیه وسلم بلال ابن الحارث المزني رضی الله عنه د نبی علیہ السلام قبر تر راتل او د امت د لپاره دعا درخواست کوله د نبی صلی الله علیه وسلم لبی او صحابي چې د خبره واورید نو خاموش په بیت صاحب د خبرو خاموش پاتې شو خصوصا خلیفہ راشد نو ګویا کې د اجماع سکوت شو د خلیفہ راشد د منفرو تایید او تصحیح مرته حاصل شو مولانا حسین علي خپل کتاب تحریرات حدیث مولا سمخ کې راشه بس نور روایت پرېږ دی بیا وګدي قصره 76 تراشه اجماع الامت دا مسله په اجماع د امت سره ثابت تر پس سره اجماع حواله جات نو یوسف مولا سبا دلیل نمبر 24 اجماع ده علامه صحابي رحمه الله فرمایي نحن نؤمن موږ ایمان لرو او نصدق تصدیق کوو انه صلی الله علیه وسلم چې بشک نبی رسول الله حي فی قبر ژوند په خپل قبر مبارک وان جسده الشريف او بشک جسد مبارک لا تاكل الارض مکنه شکړه غل ول اجماع ولا هذا په دې باندې اجماع د امت تم القول البديع في صلاه الحبيب 772 نمبر 2 امام عابد سندي رحمه الله لکی اما فحياتهم لا شك في ارجح حیات د دیو د انبیو اس شک نشته په ولا خلاف لاحد من العلماء في ذلك علماء کې هیڅ اختلاف نه د مماتینه چې د علماء کې سره شریک نه دي هو حي على الدوام همیشه ژوند دي رساله مدنيه 741 نمبر 3 امام ابو العتيق ابو الهادي محمد صديق نجيب آبادي الحنفي رحمه الله لکی دیم لیکل دي انوار المحمود جلد 12510 علامہ سہارنپوری سے براہین قاطع صفحہ 199 کے اجماع نقل کړی دا مولانا رشید احمد گنگوی سے فرمائی مگر انبیاء کے سوا میں کسی کا بھی اختلاف نہیں رشیدیہ صفحہ 152 صفحہ 100 دغرنگ شیخ الاسلام مولانا مدنی سے رجوع المنی صفحہ 48 کے لکھ لی مظاہر حق جلد 445 کے وائے ملا نمبر 8 المنهج الوهابیہ فی رد الوهابیہ المنهج الوهابیہ صفحہ 6 نمبر 9 مولانا ادریس کاندی دوه
हम फरमाए तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई अकीदा है कि हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम वफात के बाद अपने कब्रों में जिंदा है और नमाज व इबादत में मशगूल है और हजरत अंबिया किराम की ये बरज़खी हयात अगरचे हम महसूस नहीं कहे होती लेकिन बिलाशुबह ये हयात हिस्सी और जिस्मानी है, इसलिए कि रूहानी और मानवी है तो आम मोमिन बल्कि रोही कुफार को भी हासिल है। सीरत मुस्तफा जिल्द नंबर 3 सफ़ा 169 जिल्द नंबर 3 नंबर 10 मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह अशरफ अल जवाब सफ़ा 225 में हम लिखे। ये बात बेइत्तेफाक उम्मत साबित है कि हम भी अपने कब्रों में जिंदा रहते हैं। अशरफ अल जवाब सफ़ा 225 मखी अशरफ अल जवाब शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी में इजमाम नकल कशफतुल उम्मत सफ़ा 613 इजमा द साहबों में पदे बांधे इजमा द मुनासिब दावों पे इतराज़ के राजी दीजिए कि जवाब कहो बेखा इजमा द साहबों दो रिवायत दे आयशा रज़ी अल्लाह अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात हुआ बकर में सग़ब कर पर मकाम सख़ क्यों यानी बिलआल ये इमाम बुखारी वही फ़क़ाल उमर यक़ूल वल्लाहि मा मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहि सलाम ने दे वफ़ात शुए क़ालत वक़ाल उमर फरमायल वल्लाहि मा कान यक़ूल फ़ी नमाज़ की दाऊ नौ मगर इल्ला ज़ाका मगर दाच वैसे हमने दे वफ़ात शुए वला वासन्ना अल्लाह खम खवाल्ला नबी अलैहि सलाम रा पुरता की जो पुरता कई फ़लयक़ तो अन्ना ऐदी रिजाल कट कई बा लासुना दाग सड़ो अर्जुलुम अख़फ़ी फजा अबू बकर पकशवार अबू बकर राग रसूल से मख मुबारक अख़कार फ़क़ब्बलहु ख़ुलैकु नो दी उबल पितनम जोड़ा कड़े दा वो यार दमड़ी मख कार कवल चिरिदा जायज़ न थी दमड़ी मख कार कवल वही जायज़ हो अजबेरे नो दी दखबलु मशराउन मखून नशु खुदे नो दा किस्म खबरे जोड़ा अरे बानो हालत अंबिया दावी नो दा खुर हदीस न साबित है वो बकर रसूल से मख मुबारक वल अख़कार को ख़ुले खूब रसम नहीं जोड़ोल पकड़ चढ़े खा मखार चाहते हो खुलावल ज़रूरी करनी पे फ़कशफ़ार रसूल फ़क़ब्बलहु फ़क़ाल बि अबी अंत व उम्मी ज़मामुर पर पता क़ुरबान तुम तहय्यन व तुंजन ने मखमर दिम खरे वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युज़ीक़ुकल्लाहुल मौततैन अबदा न बसकई ला युज़ीक़ुकल्लाहुल मौततैन न बसकई ता अल्लाह दो मरगुना हमेशा सुम्मा ख़रज बेउवतो फ़क़ाल अय्युहल हालिब ए कसम खुर गाला रिस्लिक बख़फल ज़ेकेना फ़लम्मा तकल्लम बकर कल से वो खबरी वकले जलसा उमर केनस फ़हमिदल्लाह अबू बकर वज़ना अलैहि अल्लाह हमद सनई बेन वक़ाल अला मन कान याबुद मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात चाचिद रसूल मुबारक को बेशक रसूल सम वफ़ात बुखारी जिल्द 1 सफ़ा 647 तो जो मातवक पंजपिरिया नमदा पेश कई व अबू बकर ज़वदरे दो वेपर में इन्न मुहम्मदन क़द मात पदी की दो खबरी शुई यहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ग पौकू बांधे इजमा वशवला गुरु नबी अलैहि कुरान और हदीस की वादा द मर्ग शतरे वक़ू द मर्ग नशतरे खुतबा सिद्दीक़ अकबर की वक़ू द मर्ग रागला साहब इजमा सा खुदलते दो खबरी वे यौ ला युज़ीक़ुकल्लाहुल मौततैन अबद अल्लाह बदो मर्गुना ता न तर्क अव्वल यौ प दुनिया मर्ग पौकू बांधे इजमा वशवा देम हयात बादल वफात बांधे इजमा वशवा हयात द कुम तर पर आ गए ला युज़ीक़ुकल्लाहुल मौततैन अबद अल्लाह हमेशा ता दो मर्गुना संग दो मर्गुना कम तरफ बदल लगे तो जो वो कई मात यौ मर्ग दुनिया के राग है यौ मर्ग देम चिकल मईत खबर की दपंश परिश्ते राशि सवाल जवाब दपारा दत्त रूह वापसी वश रूह जसद सर ताल्लुक कायम श आमो अम्मा तो बांदी रसवाल जवाब न रूस तब मर्ग तारिश खूब तारिश नम कनो मतल रूस मर्ग खूब पखपलू की सदी तब चू देखिए कि सवाई अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमोतो न प मर्ग बांधी इतलाक प खूब बांधी द मर्ग इतलाक का न पागुई बांधी मर्ग तारिश और पंबियो बस न सवाल जवाब निस्तरे और दा दोबारा मर्ग पंबियो बांधी न द्वे मुस्तकिल हयात पर तासिल शो अलग पूछ हुए बदे कना डेर जर पे पूछ हुए बलाजमन पदे सुख बाजार न माने सुख जर न पुई जवाय मन शवा कम दे इस्तेदाल बस खुतबे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु की वही इजमाई ये इजमा पे कोई मर्ग मानने शुरू और देम इजमा द नबी अलैहि सलाम पर हयात बाद वफात शिविदा बदी अल्फाज से ला युज़ीक़ुल्लाहुल मौततैन अबदा बहदीसों की जिक्र दे चिकल मयत खबर की दफन शुरू आदत रूह की मयत दा नाम व अमवातना चिकल रसवाल और जवाब शी नबिया बहागी खूब तारीख की नशी और तहवील शिनम कनोमत अलउरूज अंबिया सलाम सवाल और जवाब नशता और दगा खूब रहम नशी तारीख दे और हदीस के खूब तमर को रशवे दे
اللهم باسمك اموت واحيا يا لك الحمد لله الذي احيانا بعد ما مات واليه النشور وغيره همدغه مراد دی لا يذيق الله الموتين ابدا. نمبر 1 د دې حدیث ته لیکي تمسک به ګوره د موږ نه وایو ټول شارحین لیکل تمسک به هذا دلیل نه ولې په دې سره په خطبه کې دغه من انکر الحیات هغه چې انکار کړی د حیات نه په قبر د حیات په قبر نو اجیب عن اهل سنت المثبتین جواب ورل شو د اهل سنت نه چې مثبتین درې حیات نو ګوره معلومه شو چې انکار کوونکي اهل سنت نه دي بان المراد نفي الموت اللازم چې بشک مراد نفي د موت لازم نه من اثبت حکم چې عمر ثابت او دنیوي ظاهري بقول ولا باسن الله والاحسن ان يقال صحيح قيد دادا ان حياه النبي صلى الله عليه وسلم لا تعقبها موت بل يستمر جنبي تقريبا مر نه بل کې همیشه ژوندۍ وليستمر حيا والانبياء وحيون في قبورهم. نمبر 2 علامه عینی رحمه الله فرمای اراد بالموتتين الموت في الدنيا والموت في الغيوم مر دنیا کې بل په قبر کې وهما الموتتان المعروفتان المشهور دغه معروف مشهور مرګون فلذلك ذكرهما بالتعريف ودي وجنه په الابلام سره ذکر لهما الموتتان الواقعتان لكل احد غير الانبياء دا هغه مرګونه چې د هر چا د لپاره واقع کی سوا د انبيانو فإنهم لا يموتون في قبور دي په خپل قبرونو کې نمري فلو محياء واما سائر الخلق فإنهم يموتون في القبور دي په خپل قبرونو کې مري ثم يحيون يوم القيامه ورقم ورجن دي کول ومذهب اهل السنه والجماعه ان في القبر حياه وموتا فقبر کې ژوند او مرګ فلا بد لذوق الموتين لكل احد غير د هر یو د لپاره 200 مرګونو سکون د یو د لپاره دغه نشته دغه شیخ نور الحق سے لیکلی دي سور الخارج 362 کې مخکې ځه حافظ ابن حجر هم دغه لیکلی دي فتح الباری جلد 735 36 علامه کرمانی هم دغه لیکلی شرح کرمانی جلد 14 علامه شهاب الدین ابو العباس هم دغه لیکلی مدارج النبوه جلد 890 رضی دلائل المواتیات ان شاء الله پورا کوم موږ د مخکې ها مسله پورا کوي ان شاء الله ستړي غو نه شوي سور کې ظالم زمون استاد په څو ټول زور سپونته څنګه سوای چې وای ایو سړی وغه ویلا موږ سره دلته یو دی تاسو سیبا دی وای کنه وای کمرم کچوم هوا د غواړم مخوخه ځخلګ دیو شلو زګورو ترشته ولګول څوک خزانه ور کوي څنګه مخ کارګه روبال تلریکا د طالبانو ته مخ کا طالبان ور باندې بل څه شک راغلی ته مخ کا کې نه ولایو تاسو ولې پس تاسو نه نه را مخامخ شو ترش راشه مړه لری کرو مالو تاسو ته خبر شو وګورئ مناسب راځي دا وي طریقه کار وایو ان شاء الله زر خدمت توجه شته تاسو دا غوی عقیده دا وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قبر مبارک کې مړل جسد مبارک هغه صحیح سالم پروت ته خو ضرور د جسم سره څه قسمه تعلق حیات نه دی ثابت دا مړل په خپل قبر کې البته یو بل جسد مثالی ورته ویل کی باغی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی هغه پالا لین کې جو مخکې عقیده هم ویل کنه ورته د عقیده د دوه شي یو دلیل په دې پېښ کې چې په دې قبر کې ژوند نه دی مړل دویم نمبر په جدي مثالی سره پالا لین کې ژوند دی مړ په دنیا چرته یو زوید نه موضوعي حدیث په دې پېښ کې بسم الله وک ان شاء الله دې پلار نه شي پېښ کوله او چې اصل دعوت او یاد وي دا وي دا خو یاد شو کنه په دنیا د خدای کې بدا پېښ پیدا نه کی دویم چې تاسو دې سره باز شي دی خپل عقیده نه لیکي تورته عقیده ولیکا تا ته ورسره مدعی منکر یم ګرځه عقیده ولیکم نو تورته داوا مو آیتا سمو آیا ورته عقیده ولیکا تورته خپل عقیده په کاغذ ولیکو ورکه مولوی صاحب داوا ملي کې بغیر عقیده ولیکو د زما عقیده د واخله
وی ګوره مولوي صاحب زما د عقیده صحیح ده که غلطه ده که زما د عقیده صحیح وي دستخط وکړه اختلاف ختم په دې یوه موضوع باندې که زما د عقیده غلطه وي نو صحیح عقیده کومه ده هغه په کاغذ ولیکه ماته راکړه ورته مولوي صاحب زما د عقیده صحیح ده که غلطه که صحیح وي په دې دستخط وکړه اختلاف ختم که غلطه وي نو صحیح عقیده کومه ده په کاغذ ولیکه ماته راکړه بیا به تا ته وایي زه منکر یم که ورته مولوي صاحب ستا عقیده صرف زما د عقیدې نه په انکار باندې ثابتېږي مبني ده په انکار مبني ده په انکار سره ثابتېږي که نه څه دلایل لري که د قرآن او که څه دلیل پې نه لري خو وایي زما سره دلیل نشته بې دلیله ضد د وجې نه لګې او که څه دلیل پې لرې نو بیا خپله عقیده ولیکه چې بیا مونږ ستا په دلیل او دعوه کې مطابقت وګورو ټیک شو دا دوه طریقې دي یادې به وي انشاءالله راځئ دلیل نمبر 1 دلیل نمبر 1 تیر شو خطبه صدیق اکبر رضی الله تعالی ټیک شو دویم دلیل انک میت و انهم میتون ما ته بیا وګورئ الکا ګورئ په دنیاي مرګ کې زمونږ اختلاف په دنیاي مرګ کې زمونږ اختلاف نشته لہذا دغه دلیل مې چې دنیاي مرګ نه څوک منکر دی مونږ کافر ګڼو زمونږ استادو په حیات بعد الوفات کې اختلاف دی مونږ په جدي عنصري سره حیات منو درته مونږ ثابت کو بدللو سره تاسو په دې قبر کې مړلې او ضعیف حدیث وخایي او په جدي مثالي سره رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ژوند لري په دې باندې د دلیل د دوه شیخ مونږ ته وخایي ٹھیک شو وای مولا دلیل نمبر انک میت و انه میتون مماتیان وای د جمله اسمیه د جمله اسمیه په دوام استمرار باندې دلالت کوي یعنی د مرګ همیشه دی تاسو ګور ان حرف مشبه بالفعل کزمیر ورته اسم میتون ولا خبر داسه شو جمله اسمیه خبریه و انه میتون هم دغه شو وای دا جمله اسمیه او جمله اسمیه په دوام او استمرار باندې دلالت کوي نه همیشه مړل هغه همیشه مړل او جواب نمبر 1 دې آیت کې د مماتیانو دلیل بالکل نشته ځکه دعوه دار چې نبی علی السلام په عالم برزخ کې وجسد مثالی سره ژوند دی او په قبر کې ژوند نه دی نو په دې آیت کې ورته خبر اشاره هم نشته هر کوم ځای نه پکې و نمبر 2 کدا آیت د حیات النبی صلی الله علیه وسلم خلاف یعنی د حیات النبی صلی الله علیه وسلم تردید کوي نو بیا وتاسو یې مماتیانو جسم مثالی حیات د دین څنګه مستثنا کوي ګوره د مثالی جسد د لپاره خو دې حیات منی کنه مری نو کدی کې دې نه ثابت چې همیشه مړل جسم مثالی تاسو په کوم بنیاد باندې به حیات ثابت وي هغه خلاف نه جوړ دی ځان خلاف دلیل پیش کوي نمبر 3 مونږ د مرګ نه انکار نه کوو بلې آیت کې د مرګ وعده ده او د هغې مونږ قایل یو چې نبی علیه السلام باندې په دنیا کې مرګ راغلی دی او د دې منکر د کافر وایو پوها د حیات بعد الوفات قایل یو جواب نمبر 4 سلورم دی وایي کنه وای دا جمله اسمیه ده صدا نو مونږ وایو که د جمله اسمیه والا معنی مراد واخلي به د قرآن آیات نه دی به د قرآن آیاتو ځکه کدا معنی انک میتون جمله اسمیه د پیغمبر ته مړی نو چې پیغمبر مړو دنیا نه تلو آیات 50 نازل شو به پیغمبر ته مړی چې رسول الله سم مړل دغه نورسته بدايت په چا نازل شو ور دې معنی وسکو د جمله پهلیه ولا انک ستموت و انهم سيموتون بشک تبمری دیو بمری جمله څه شولا جمله پهلیه شولا جمله پهلیه په حدوث باندې دلالت کوي مناسب په استمرار دلالت قام زیدون بس مناسب وس همیشه ولاړ بنئ هغه بس هغه ولدل لږ وخت فعل ختم شو مرګ لږ وخت لپاره وراغه خبره ختمه شو مخ کی راځي مناسب دلیل نمبر 325 دا مناسب دلیل نه مخ کی دلیل نمبر 7 اموات غیر احیا سبب 85 باندې اموات مړدي غیر احیا ژوند دي ندي و ما شرون دی ته پته نشته یعنی ول چې کلو پورته کولش اموات مړدي غیر احیا ژوند دي ندي الکا دیو دا وسره رسول الله صم خپل قبر مبارک کې مړل نو پدې کې د رسول الله ذکر شته ده د قبر ذکر شته ده بعد الوفات ذکر شته ده اورته په کوم بنیاد ته وام دي کوم ځای ډب دي کوم ځای کې چې مړ دي نو د دې مثالی حیات به په کوم بنیاد به ثابت ہے زوې جواب جوانم مبارک آیت انبیاء علیہ السلام مبارک نه دي بلکې دا د بوتان مبارک دي دغه علامه جلالین فرمای اموات غیر احیاء و ما يشعرون الى خیاء اے الاصنام بوتان مراد دیو جلالین شریف صفحه 217 ابن عباس رضی الله عنه فرمای اموات اصنام امتو تفسیر ابن عباس صفحه 214 تفسیر قرطبی هم لیکلی مدارک ټول لیکلی دی جواب نمبر 3 د دې زموږ دعوی تردید نه ثابتېږي او د ماجرو دعوی دعوت نه ثابتېږي جواب نمبر 3 بدی کې خود قبر هیڅ باز نشته بلکې د دې خبرې اشاره پکې هم نشته د دنیا سره تعلق ساتي او د برزخ سره او دعوه ده چې په قبر کې حیات ده جواب نمبر 4 جسدي مثالی او د برزخی او مشکی او کافوری حیات استثناء بدري
څنګه کوي باقي دی یو استدلال دا کوي اموات غیر احیا دا عام دی او حدیث خبر واحد الانبیاء وحیم که صحیح هم شنو زیات نه خبر واحد دی او په خبر واحد سره د عام د کتاب الله تخصیص کول دا جایز نه دی خبر پوه شوي دا آیات څه دی عام دی اموات ټول ته شامل دی او الانبیاء وحیم حدیث که صحیح هم شنو خبر واحد دی زیات نه زیات نو په خبر واحد سره د عام د کتاب الله تخصیص جایز نه دی نو موږ ورته وایو عام په دوه قسمه دی یو هغه عام چې بعضی افراد ته خاص عام خصان الواس تاسو ویل یو هغه د خالص عام وي دغه نه بعضی افراد نه خاص شوی نو د اولنی تخصیص په خبره وایي سره جایز نه لري او عام خصان الواس چې بعضی افراد ته خاص شوی دغه تخصیص په خبره وایي سره بالکل جایز دی او دا عام نه دی بقول تاسو دا عام نه دی ټول ته شامل له بیا عام نه دی ځکه دلته چې چا عبادت کولای شي قران هغه ته اموات مړ ویلي دي نو عبادت د عیسی علی السلام کولای شي کنه عمل دی د پرشتو کولای شي کنه هغه مړی دي ملائک مړ دي پنجاب کې ژوندۍ پیرانو کولای سجدي ورته خلک مړ دي څومره پرات دي خاصله نو عام پاتې نه شو کنه عام خصان الواز شو نو چلو کدا زمونږ حدیث خبره واحد هم شو نو په خبره وی سره موږ د نور هم به استثناء وکړه خبره ختم شو خو موږ ویلو چې د حدیث متواتر دي او بل پدې کې د انبیاء او د قبرونو د مړو خبره نشته د بیزه سینزوري د چي دی وکي مخکې ځاو دلیل نمبر 5 وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلب دې کې مناسب وعده د مرګ د وقوع د مرګ پکې نشته د مرګ مون خایلو آسان جواب شو دلیل نمبر 6 تلل شي 88 صفه باندې واقعه د سليمان عليه السلام فلما خر تبين اركل جرو ورزودو واضح شو کار شو جنات تعالو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب استلال سليمان عليه السلام کی حیات په نو به جنات ته ولي په نظر نه راتلو او دوی مولي رو ورزیدو دو اعتراض جواب نمبر 1 تفصیل تاسو بار بار وایو جواب نمبر 2 کبدی کی هر قسم حیات نبی شي نو ماده وی تاسو د جسدی مثالی د حیات استثناء څنګه کوي بیا خو د هغه تردید پکې دي جواب نمبر 3 بدی کی سليمان عليه السلام د دنیا د مو ذکر ته موږ د هغه هم انکار نه غیر دنیا مرخم قایل یو نمبر 4 دا زمون دلیل دی لکه دا زمون دلیل دی آیات سره فلما خر فلما ګور کله چې ساواله سیز جاندار یعنی حیات بھی په وسه کې او ذات کې وغیرہ ورزي کې نو د خر لفظ راځي د سرازي او بے جان سیز چې حیات پکې نه راورزي غیر پر د سقط لفظ راځي پاره به کې سرازي موسی علی السلام بهوش راو ورزوده فلما خر موسی صاعقا فلما خر موسی نو اي راورزیدل د دې چې موسی علی السلام ژوند نه ده د خر لفظ ورته استعمال شوی ځکه چې هغه حیات سليمان عليه السلام د پر قران سره لفظ راوړي خر او دا خر لفظ دلالت کوي په سبان جگہ او د سقط لفظ د بیروه د پر چې کله حیات نه به د خر سقطا ما تسقط من ورقه لا يعلمها وغير قران کې نصوص ترازی مخ کې په دې پوه شوي دلیل انک لو سمو د دلته نو وي مناسب د راضي په خپل ځای په سمون متکي توجه وکي ماته یو بنیادی اعتراض دی ودا کوي ويرى استاسو دا قسمه احاديث ټول چې د قران نه خلاف دي چا نه خلاف دي مولانا ما ته ګوري اوس دی وخت مطالعه کوي خما ته ګوري به بلدانه درسي وې دا قران نه خلاف دي لکه قران نه څنګه خلاف دي وې قران وې وعبد ربک حتا یتیک الیقین عبادت کو در خپل تر دې چې تا ته مرګ راشي معلومه شو د مرګ وروسته عبادت نشته اور دې حدیث نه ثابت دي چې د مرګ وروسته عبادت ستنه در قران نه خلاف څنګه وبنم عبدالرحمن مولوی صاحب دلته زمونږه مخکې کال روزه یو ماشوم را وسته د حفظ والا چرته حفظ کو پنځپیران مرزا غوړه د ذهن جوړ کړو د به زما خاطر نو تاسو سره ملاوي کې ما خو ذهن سازي وکړه ما زیګره ما خو د شرع ما ته زه د حدیث نه منم مورتل ولی نه منم د قران نه خلاف دی ماشوم ما ته حفظ والا د انکار حدیث د منیر شاکر چې لګي د دې وخت نه دی بنیاد دی د ټولو پنځپیرانو کې د انکار حدیث او منیر شاکر کلاوي چا نه سترګې نه سوځي او د نور شي کلاوي نشي ویل نور دغه مسلک نو تاسو ورته وایي وی خادمن رسته عبادت ولا روایت چې اگر قران نه خلاف دی جی ها چلو تاسو نه تاسو کو د معراج په شو امام سو کو مقتدیان سو کو د عیسی علی السلام رسته د ټول انبیا بعد الوفات راغلي نبی رسول الله پس ولاړو کنه متواتر حدیث سره مون ثابت شو کنه مونږ عبارت دی کنه وای نه منم د قران نه خلاف دی چې کافر شي قران ترمذی شریف
کتاب التفسیر کې روایت تر مجاهدین او صحابه ډله تللی وه دیو په یو ځای کې خیمه وواله دلته قبر و دیو ته پته نه وه د هغه ځای نه د سورة الملک تبارک الذي تلاوت آواز راتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیا د صحابه وویله الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو کس دنیا کې د دې صورت سره مینه کول الله قبر کې د هغې تلاوت ور نصیب کو نو په قبر کې تلاوت کول د عبادت دی که نه دی ووایه قرآن نه خلاف دی جنتیان چې جنت ته لاړ شي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض د الله حمد وبیني نو د الله حمد بیانول ذکر کول عبادت دی کنه دی دی کنه دی وای قران نه خلاف دی نه منم الته حکم سجدي لاړ شي مؤمنان بلاړ شي کافرانو به طاقت د سجدي لري قران مجید ذکر کوي نو سو سجده کول عبادت دی ته قران نه انکار وکا مناسب په نصوص کې تطبیق دا دی حکیم علومت دلته ما ته غلط کوئی خنوي دې څه مطلب د نماز دقیق په علماء دیوبند مخې ترازی خلاصو علماء مخې ته ونزي چې وای کوم ځک آیات النصوص کې چې عبادت بعد الوفات ثابت تغه تلذذن دی تکلفن نه دی په کوم نصوص کې چې د مرن سره عبادت نه بي د هغه تکلفن د تلذذن نه ده ګور په آیات کې دا معلومي کې آیات نه دا معلومي چې مرګ راغې بس تکلیفي عبادت ختم انسان مکلف دی عاقل بالغ مکلف دی انسان بس مر سره ختم من نرسته عبارت تکلیفی نشته حتی تلذذی شته مفتی رشید احمد صبری مولا لیکلی دي د انبیاء علیهم السلام نه چې عبارت واخلي تقراوی د پاره مرګ دی د قراوی د پاره سره خو چلو دویم اعتراض کوي ويره د صحابو د عقیده نه و بل یلک صحابو منځ کې مشاجرات راغلي وو جنگونه راغلي وو کله دی عقیده دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی نو قران وایي فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم په سلام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو په کار د چې دا قبر تراغلی وي الله رسول مونږ کې څوک به حق دي څوک په سلام ورل کړی وي او دی قبر ته نه دی راغلی معلومه دا چې صحابو نبی رسول ژوند دی نه کړو نو مونږ وینا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سلام په دنیوي تکلیفي ژوند کې کولی برزخی ژوند کې نه کوي دویم نمبر دار صحابه کرام قبر ته زګ نه راتل چې وي ته پته و چې دا ژوند په ولکه الله تشعرون کې داخل نه پس کې داخل نه اوس کوم ورشو نبی علیہ السلام په سلو کې مونږ له جواب راکې مونږ دغه आवाज اورېدې نشو دنیا والا دا وي ژوند نشي محسوسول نو څه مطلب شو تاسو ګورئ دا چشمې دي کنه ما نه چشمې ورکه شولته مې ودس کو راغلم طالبانو ته بیا زما چشمې ورکه شوې تاسو کو چا نه دي لیدلې زما قیمتي چشمې وېسې شو دلته رايو مولا صاحب پاسه نو ماته وي تاسو سره کرامن کاتبین شته ده او جشته ده ژوند دی غني چې ها ژوند دي تاسو ورنو کنه یو کرامن کاتبینو زما چشمه چرته دي صدا تاسو نه کومه زما تاسو نه کول د دې خبرې دلیل نه دی چې ردی ژوند نه منم حیات نه منم بلکې زما تاسو په دې بنیاد دی چې ما ته پته رسېږي دی ژوند په لکه الله تشورون کې داخله کزه تاسو وکما او ملائکه زما چشمه چرته دی جواب راکې زه په پوهیږم مسله په ذل کار کو بیا درې اعتراض کې د مشهور اعتراضات دي مشران کې په درسونو کې بلګي ځل مرش نه کوي وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند څومره 63 سال عمر څومره 63 سال نو بیا چې کله وفات شوه چې کله ژوند دی نو تاسو د 63 سال ولې وای نو موږ تک دنیوي ظاهري ژوند دې څومره وو دنیوي ظاهري ژوند دې څومره وو 63 سال عمر کې ختم شو اوس برزخي ژوند دې ته خبرې ما ګډوډه او کدي چې تاسو نه تاسو شیخ طیب هم څومره عمر دی چلو 60 سال دا کرنه چې پیدا شوه دی ما د مور ګډه کې چې تنه هلس مېشت ژوند دی ورته ورنه حساب وي ته چا خو جدا ژوند دی نو چا جدا ژوند دی سره نه حساب نو دغه جدا ژوند دی سره ولې حساب زینم په خلاص شو